الفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سامعين محترم، اول لفظي ترجمه د هغه چا د پاره چې د قران عظیم الشان د ترجمه سره شوق لري نو بهترینه موقع ده چې یاد کی. رب کریم مخکې آیات کې ویل وما يضلون گمراه کیږي به پدې مثالونو باندې الا الفاسقين مگر فاسقان. اوس فاسقان خی پدې آیاتونو کې تاسو ته الذين دا فاسقان هغه کسان دي رب کریم فرمایي ينقضون چې دی ماته عهد الله وعده د الله تبارک وتعالى من بعد ميثاقه رست د مضبوطولنا ويقطعون دی پریکی ما غس امر الله چې امر کړی دی الله تبارک وتعالى به پدې سرا ان یوصل چې وصل کړي شي یعنی پیوس کړي شي یو ځای کړي شي ويفسدون او دی فساد کوي په الارض پزمکه کې اولئک دغه کسان چې دی رب کریم فرمایي هم الخاسرون هم دی تاوانیان دي. اوس نقض د عهد الله کفر دے اوس وی کیف تکفرون رب کریم فرمائی سرنگ کفر کوي تاسو بالله د الله په ذات باندې. کیف استفهام په معنا د تعجب سره د تعجب خبره ده. کیف تکفرون سرنگ کفر کوي تاسو بالله د الله په ذات باندې وکنتم ویتاسو امواتن مړه یعنی نطفا فی اصلاب آبائکم نطفه ویتاسو پشاگانو د پلارانو ستاسو فاحیاکم پس ژوند کړه تاسو لره بری تعالی فی الارحام په ارحامو د امهاتو کې په دنیا کې. نو کیف تکفرون ولی کفر کوي ثم بیا یمیتکم مړه کوي تاسو بری تعالی عند انقضاء آجالکم په وخت د پوره کېدلو د نیټه ستاسو کې. ثم بیا یحییکم ژوند کوي تاسو لره بری تعالی ثم بیا یحییکم ژوند کوي تاسو لره بری تعالی للبعث بعد الموت د پاره یعنی مرګ نه بعد رسته ژوند کېدل قیامت ورځ یادیا. ثم بیا الیه دی الله ته ترجعون واپس ګرځېږئ به تاسو رجوع به کوئ الله ته. هو الذی دا بری تعالی غزاد خلق چې پیدا کړي لکم تاسو لره ما غسه فی الارض چې پزمکه کې دی جميعا غونډه ثم استوى بیا قصد وکړو قصد الى السماء الى خلق السماء پیدائش د اسمان ته فسواهن پس برابر پیدا کړ بری تعالی فخلقهن پس برابر پیدا کړ بری تعالی سبع سماوات و اسماننا وهو دا بری تعالی چې دی بكل شيء پارشز باندې علیم پوی دی. مختصر تشریح الذين دا فاسقانا کسان دي ينقضون چې دی ماته عهد الله وعده د الله تبارک وتعالى کوم یو وعده الذي عهد اليهم يوم الميثاق چې دی سره وعده کړی شی او پورس د میثاق کوم یو لکه بری تعالی قران کې وایي چې د دې ارواح ته ویل شي او الستو بربکم یا نیم رب تاسو قالو نو د ارواح د دې بلا او ترب زمونږه نو هغه وعده ماته کړی و من بعد میثاقه رست د مضبوطولونه
ويقطعون پریکی دی ماغس امر الله چې امر کړی دی بری تعالی به پدې سره یو صلا د وصلا یعنی یو ځای کېدو چې په وس کړی شي دا څه شی دی الایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام په ټول انبیاء باندې ځکه چې لانهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض دی ویل چې مونږ ایمان راوړل دي په بعضی پیغمبرانو باندې او بعضی باندې کفر کړی دی دینه واده غستلې شی و د وصل چې ټول په ټوله به منای نه دی ویل مونږ بعضی منو بعضی نه منو او مؤمنان چې دی قال المؤمنون لا نفرق بين احد من رسله مؤمنان به وای چې مونږه فرق نکو په منځ د رسولو کې علامه قرطبي وی دا عام دی فهي عامه في كل ما امر الله تعالى به ان يوصل دا عام دی پر هغه څه چې امر کړی دی بری تعالی په دې سره چې وصل کړی شي عام دی علامه قرطبي وی نو رب کریم فرمای کیف تکفرون کیف تعجب التعجب تعجب خبر ده کیف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو بالله د الله په ذات باندې وکنتم ویتاسو امواتا مړه یعنی نطفا فی اصلاب آبائکما نطفه ویتاسو پشاگانو د پلارانو ستاسو فاحیاکم پس جوندی کړل تاسو لره بری تعالی فی الارحام په ارحامو د امهات ستاسو کې یعنی په دنیا کې ثم با یمیتکم مړ کوي تاسو لره بری تعالی ثم با یحییکم جوندی کوي تاسو لره یمیتکم مړکی کلا عند انقضاء آجالکم کلا چې تاسو نیټي پورش ثم یحییکم بیا ژوندې کوي تاسو لره بری تعالی ان باس بعد الموت ته اشاره ده رسته د مرګ نه قیامت په ورځ ثم بیا الیه دی الله ته ترجعون رجوع کوي تاسو الله ته یعنی واپس براګر زیږی فیجازیکم باعمالکم پس بدله بدر کوي تاسو لره بری تعالی د عملونو تاسو ان خیرا فخیر که خیر عملونم کړي انسانانو بس د خیر بدله ده و ان شرا فشر که شر عملونم کړي بس د شر بدله ده هو الذي دا بری تعالی غزاد ته خلق چې پیدا کړي لكم تاسو لره ما غسا فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا غوند ثم استوى بي قصد کړی قصدا الى السماء منا الى خلق السماء پیدائش د اسمان ته فسواهن قصد معنا ابن کثیر رحم الله کړی دا ابو سعود او بيضاوي عمده مفسرین دا معنا کړی دا علي ابن حسين سفيان ابن عيينه ابن كيسان عمده مفسرین ثم استوى ثم قصد الى السماء منا الى خلق السماء پیدائش د اسمان ته فسواهن پس برابر پیدا کړ بری تعالی دا هو 7 سماوات و اسماننا وهو دا بری تعالی بكل شيء پر شیز باندې علیم پوی دی یعنی بخلق كل شيء علیم پیدائش د هر شیز باندې پوی دی یا من اعمالکم علیم پعملون استاسو باندې پوی دی فیجازیکم پس بیا بدل درکې تاسو ته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه مبارك روایت ده مبارک فرمای قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي زما لا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اول پیغمبر علیہ السلام خلق الله التربه يوم السبت پیدا کړ بری تعالی دا خوره پورز د خالی پورز دا خوره پیدا کړه وخلق الجبال فيها يوم الاحد او غرونه پیدا کړ په ځمکه کې په ورځ د اتوار ورځ باندې وخلق الشجر فيها يوم الاثنين او بری تعالی پیدا کړ په ځمکه کې ونی او بوټي يوم الاثنين د پیر په ورځ وخلق المكروه يوم الثلاثاء بری تعالی مکروه پیدا کړ په ورځ د نه پورزا وخلق النور نور پیدا کړو رڼا پیدا ک یوم الاربعاء د چهارشنبه پورزا وبث فيها خورکړه بری تعالی فيها پدې مکه الدواب زند سرا ها یوم الخميس پورز د خمیس باندې دای پیدا کړ دا زناور وغیرہ
وخلق آدم خو پیدا کړه بری تعالی آدم علیه السلام بعد العصر رست د مازیګرنا یوم الجمعه ورځ د جمعې فی آخر ساعت په آخري وخت کې. نو الله تبارک وتعالى دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.